حکیم الامت بولی احمد یار خان نعیمی جاء الحق دی لیکل دی په 188 نمبر صفحه کې د جاء الحق وی پہلا باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر یا بہائی وغیرہ کہنا حرام ہے. احمد یار خان وی نبی علیہ السلام تا بشر ویل حرام دی. بعض ځایو کې بریلیانو لیکل دی وی دا د ابلیس خبر ده. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعینو دنن یو څو ورځې مخکې د بلوچستان عبدالخالق آغا د اعلی حضرت امام شاه احمد رضا خان دغه په عظیمه فتاوا رضویه باندې په مسله د نور کې رد کړی په اعلی حضرت باندې. دغه شان فنافی الرسول حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمه الله داغه په کتاب جاء الحق هغې کې هم په یو عبارت باندې رد کړی. د ده دا کلیپ ما ته ملګرو واورولو نو ما له پسې ډېره خندام راغله چې ده ته ګوره او د اعلی حضرت په فتاوا رضویه باندې پوهېدلو ته ګوره. دا د هر کجاخیل کار نه دی. دغه شان د مفتی احمد یار خان نعیمی رحمه الله په کتاب باندې هم هر سړی نشي پوه دی. دا د وخت محققین او مصنفین علماء کرامو نو دوی چې خبره کوي نو په داسې اندازې کوي چې بیا په ټماټرو والا سبزی خرڅولو والا دا کسان په دې باندې نه پوهېږي. په دې باندې هغه کس پوهېږي چې د علم سره واسطه وي او هغه یتیم العلم نه. الله پاک ورته په علم کې یو جودت ورکړی، یو اتقان ورکړی، یو متبحر عالم دین وي. هغه کس چې دی په فتاوا رضویه باندې یا د مفتی احمد یار خان نعیمی رحمه الله په کتابونو باندې پوهي. حاضرینو د دې خو زمونږ یو ورور محترم حضرت العلامه و مولانا الشیخ اسپندیار هارونی اطال الله عمره الشریف هغوی هم په بهترین انداز سره جوابات کړي دي. ولیکن ملګرو التماس وکړو چې د خپلو اکابرو سره تم اظهار د محبت وکا او د هغوی سره د خپل عقیدت اظهار وکا. حاضرینو دی عبدالخالق آغا اعتراض داسې کړی په جاء الحق باندې. مفتی صاحب په جاء الحق کې وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بشر یا بایی ویل دا حرام دی او دا خبره ده غلطه ځکه چې عائشه رضی الله تعالی عنها وایي نبی علیہ السلام ته بشر ویلی دی، قرآن ورته بشر ویلی دی او حدیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي بشر ذکر شوی. نو حاضرینو یا خدا په دې عبارت باندې پوه شوی نه دی. د بے علمی او د جهل په بنا باندې دا اعتراض د کړی دی. دا غلط مفهوم خپلو حواریینو ته بیان کړی دی او یا د تعصب چشمې اچولې وي نو د دې سره تعصب کړی دی. د دې عبارت غلط مفهوم بیان شوی. حاضرینو یو اطلاق د بشریت ته په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې، یو اثبات د بشریت ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اطلاق د بشریت یا د دوی د پاره بشریت ثابتول چې نبی کریم علیه السلام دا بشر دی. نو زمونږ اهل سنت والجماعت حنفی بریلوی د علماو علی الاتفاق نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بشر دی خو بے مثل بشر دی. او کوم انسان چې د بشریت نه انکار کوي نو منکر د بشریت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا کافر دی. په دې باندې علی الاتفاق زمونږ علماء او اکابر د اهل سنت و جماعت حنفی بریلوی هغوی فتوا ورکړي. د مفتی سے په دې عبارت باندې دا یتیم العلم پوه شوی نه دی. د مفتی سے مقصد دا دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته په لفظ د بشر سره آواز کول، په لفظ د بای سره آواز کول یا
بل یو داسې لفظ چې د برابرۍ الفاظ وي په هغې سره اواز کول نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته دا حرام. د مفتی صاحب د وروسته عبارتونو نه دا معلومیږي چې په دغه باب کې ذکر کړي دي. دا په مفتی احمد یار خان نعیمی رحمه الله باندې الزام کړ لګولی دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام باندې اطلاق د بشریت کول دې ته د حرام ویل، بلکہ مفتی سے پخپل د دې اثبات کړی دی چې نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں. دغه شان د دې عبارت چې مخکې ما دا خبره وکړه، عبارت مقصد دا دی چې مفتی صاحب وایي فدې سره ورته آواز کول دا حرام دی. هغه د مفتی صاحب خپله دا زما په لاس کې جال حق کتاب دی او مفتی صاحب هم په دغه باب کې لیکلی دی بشر یا انسان کہہ کر پکارنا یا حضور علیہ السلام کو یا محمد یا کہ اے ابراہیم کے باپ یا اے بھائی باوا وغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے، اور اگر احانت کی نیت سے پکارا تو کافر ہے. علمگیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر رجل یہ مرد کی احانت سے کہے تو کافر ہے. نو حاضرینو مفتی سے دا عبارت اغا مقصد هم دقه دی او دغه شان حاضرینو مفتی سے پدی باب کی و نور زگونو کم دا دی اغا تصریح کردی دا چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا فلپس د بشر سره یا په خپل اسم محض مبارک سره آواز کول یا په بای سره آواز کول دا حرام دی. او نو حاضرینو اصل کی پدی عبارت باندې دا عبدالخالق آغا پوی شوی نه دی، الہ العالمین دی ته پدی عبارت باندې پوهه ورکړي نو انشاءالله دا به بیا زمونږ په اکابرینو د اهل سنت باندې چرته اعتراض ونه کړي.